کم 15 کاله دی 15 کاله پوره شوي شپږم کال کې داخل شوی نو په دې باندې قرباني هغه کېږي وا نیخه د دې عمر چې دی نه هغه کم از کم 2 کاله دی چې 2 کالې پوره شوي وي او درېیم کال کې هغه داخل وي خو د کال د عمر دا حساب دا ضروري دی د دې نه علاوه اخوا د غاښونو حساب دا ضروري نه دی خو دومره خبره ده چې دا غاښونه دا علامت دی په عمر باندې نو چې یو سړي ته هغه پته وي چې دا پلانکې څاروی د هغه عمر 2 کاله پوره شوي دي په درېیم کال کې داخل دي نو ده ته پته شتي ده ته معلومات شته دی نو اگر که اوس د دغه څاروي غاښونه هغه نوي شوي بیا به هم قرباني هغه کېږي خو عام تاجران نن سبا کوم حالات دي د هغوی په ژبه باندې یقین کول نو دغه شاید هغه د دې نه ځان ساتل پکار دي عمومي خلک نن سبا میلو کې چې دی نو هغه دروغ هغه ډېر زیات وایي نو په دغه وجه باندې هغه ځان وساتلی شي احتیاط په دغې کې دی تر څو چې غاښونه نه وي نو هغه ستل نه دي پکار خپل کور کلي کې یو کس داسې دی په خپل کور څاروی دی او هغه وایي چې یقیني دی 2 کالې پوره شوي دي درېیم کال کې داخل دی او د هغه په ذمهوارۍ باندې واخلي بیا صحیح ده نو نور بار سړی هغه ذمهواري لري خو نن سبا د خلکو هغه د دروغ هغه بدن لګي دروغ ډېر زیات وي درېیم نمبر ګډه بیزا ګډ وغیره حصه د ټولو باندې هغه قرباني کېږي په دې کې عمر چې دی نه هغه کم از کم 1 کال دی چې 1 کال یې پوره شوی وي او په 2یم کال کې هغه داخل وي یو خبره هغه په ګډو کې صرف په ګډو کې په بیزو کې نه صرف په ګډو کې دغه یو خبره هغه دا چې کله د دې 6 میاشتې عمر پوره شوی وي او د کال د ګډو سره هغه ودرې نو په جسم کې داسې غټ وي چې دا د هغې په سر په شان یو شان ښکاري یعنې جسمیت یې هغه غټ وي جسم او د کال د ګډو عمر هغه ښکاري بیا په دې باندې هغه هم کېږي خو دا صرف په ګډو کې دا خبره ده په نور څه کې نشته دی دا د قربانۍ د څاروو هغه عمرونه د دې نه علاوه په دې نصاب کې چې دی نه هغه یو څو مسایل هغه علما لیکي یو سړی دی د ده سره د ده د ضرورت نه سیوا هغه کورونه دي یا چې دی نه هغه ځمکې دي یعنې د ده د کور نه علاوه چې کوم ده یا څه سامان وغیره دی دا ټول چې دی نه هغه 52 تولې شي د قیمت ته هغه رسېږي نو په دې باندې قرباني نشته دی یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده قرضدار دی د خلکو دی چې دا ټوټل قرضه راجمع کړي او دا قرضه چې دی نه هغه دی د خپل مال نه هغه ماینس دی د ده سره چې څومره خپل مالیت دی د هغې نه دا قرضه منفي کړي د هغې نه بعد چې د ده سره کوم مالیت پاتې کېږي هغې ته به اوس کتلی شي که دا پاتې مال هغه نصاب ته رسېدلو بیا دی چې دی نه هغه صاحب نصاب دی دی به چې دی نه هغه قرباني کوي که دا پاتې مال چې دی نه هغه کم و مطلب دغه 74 75 هزار 78 هزار روپو د دغې نه کم و بیا چې دی نه هغه به د باندې قرباني نه کېږي نو قرضې ته که ته غواړې چې قرضه څومره ده به یې سره باندې یو سړی داسې دی بله مسله لیکي هغه په چا باندې خرڅ کړي دي یعنې د ده سره څه څیزونه وو هغه یې په چا باندې خرڅ کړي هغه کس وله پیسې لا نه دي ورکړي دوکاندار دی یا یو تاجر دی ده په یو څیز خرڅ هغه وله پیسې نه دي ورکړي اوس دا پیسې خو دي د ده خو کس نه دي ورکړي نو په دې کې اوس 2 صورتونه جوړېږي یو صورت حال داسې وي چې د دغې کس نه د پیسو راغستلو امید وي چې دا کس به ماله پیسې راکړي بل صورت داسې وي چې دا پیسې ډوبي یعنې هغه کس پیسې نه ورکوي هغه کس ورک دی تښتېدلی دی یا بل داسې څه مسله ده چې هغه کس نه پیسې نه وصولېږي نه ورکوي
نو که نه ورکولې نو دې بیا دغه پیسې بیا په نصاب کې هغه به نه حسابوي ځکه هغه ډوډۍ دي هغې خبره ختمه شي که د ده څه امید وي چې دا پیسې به ما ته میلاو شي دغه پیسې به دی بیا په خپل د ده سره چې کوم موجوده پیسې او کم سونا چاندي وغیره څه دي د هغې سره به جمع کوي که نصاب ته رسېدو نو بیا به قرباني هغې په بل حال د ده سره نقدې روپۍ نشته دی خو د ده په خلکو باندې دومره پیسې دي چې هغه ټولې را جمع کړي قرضې دي په خلکو باندې دو خلکو له ورکړي دي یې سامان خرڅ کړی هغه را جمع کړي هغه نصاب ته رسېږي نو فی الحال د ده سره نشته دی دی به هغې له چې دی نه هغه قرضه هغه کوي یا یو سړی صاحب نصاب دی خو په دې ټایم کې د ده سره نقد مال نشته دی مثال کے طور پر د ده سره سونه ده ډېره خو نقدې پیسې ورسره نشته یا ساز سامان دی ورسره هغه نصاب ته رسېږي خو نقدې روپۍ ورسره نشته دی نو دی به د دغې سونې یا د ساز سامان د دغې نه به یا خرڅوي یا د قرض کړي خو دی به خپل واجب قرباني د دې نه علاوه یو سړی داسې دی په هغه باندې قرباني لازم نه ده او دی قرباني کوي دا قرباني کېږي که د دغې قربانۍ دپاره دی قرضه کوي په ده باندې لازم نه ده د ده سره پیسې شته دی هم نو خو دی وله قرضې کوي نو دا مناسب نه دي خو که دی بیا هم وکړي نو قرباني کېږي او ثواب به ورته ورکولی کېږي الله پاک به ثواب هغه ورکوي ثواب به یې کېږي خو بیا هم مناسب خبره نه ده نو مسافر دا خبره شو چې یو سړی مسافر دی نو په ده باندې قرباني نشته دی کوم صورتونو دوه هغه پرې شوي یو سړی داسې دی چې د اختر د ورځو نه مخکې دی صاحب نصاب دی یعنې دې ورځو کې مثال کې طور پر دی صاحب نصاب دی پیسې میسې وغیره څه ورسره شته دی او څاروی هم واغسته یا څاروي اغسته یا نه د صاحب نصاب هغه دی کله چې اختر راغی د ده نه پیسې یا ورکې شوي یا د پسه کې ولګېدې د دغه نصاب ختم شو نو اوس دی صاحب نصاب پاتې نه شو لہذا په ده باندې قرباني واجب نه ده کور کې وروڼه دي هغه شریک دي د هر سړي ګټه وټه هغه جدا ده یا چې دی نه هغه داسې ده چې دی هغه کوم خوراک وغیره د هغې پیسې هغه شریک دي نور چې دی نه هغه هر یو کس چې دی نه هغه ځان له حساب کتاب هغه کوي نو په دې باندې چې دی نه هغه جدا جدا قرباني هغه لازم ده یا کور کې هغه څه کسان دي هغه یو کس ته هغه پیسې راجمع کوي پلار ته یا مشر ورور ته هغه له پیسې ورکوي او خرچه مرچه ټوټل حساب کتاب هغه کوي بیا به کتلی شي چې دا کم زامن دي یا وروڼه دي دی په آپس کې دی دا پیسې د بل ورکوي آیا دی جدا جدا صاحب نصاب دي که نه دي که د دې سره جدا جدا دومره پیسې جمع شوې چې هغه نصاب ته رسېدې نو بیا په دې باندې جدا جدا هغه لازم دی که د دې سره دومره پیسې جدا جدا نه وې جمع شوې نه وې ورسره بیا چې کوم مشر دی د کور هغه به چې دی نه هغه یو قرباني کوي خو عمومي خلکو دا مسله اورېدلې دي چې د کور مشر به قرباني کوي او نور به هغه نه کوي نو په دغه نیمګړې مسله اورېدلې ده په دې کې ورته څوک پیسې پیسې ډېر نه ورکوي بیا د کور نه یو قرباني کوي او وایي بس دی موږ خو داسې مسله اورېدلې ده نور ضرورت نشته نو دا نیمه مسله یې اورېدلې او د ده پکې پیدې نو بس نیمې ته بیا غوږ هم نه کوي مړه پرې ده نو مسله پوره داسې ده چې کوم دا کشران دي دا کسان هلکان دي یا څوک دي دې پیسې مشر له ورکوي خو نن سبا حالات داسې نه دي نن سبا هر سړی چې دی نه هغه ځان له څه نه څه پاتې کوي چې دی پاتې کوي نو هغه پاتې شوي پیسې به چې دی نه هغه کتلی شي کوم چې پاتې شوي پیسې د ده سره دی هغه نصاب ته رسېدلی بیا به ده باندې قرباني شته دی که هغه نصاب ته نه رسېدي بیا پکې شته دی مشر دی دغې حالاتو ته هر سړی ته خپل حالات په خپله معلوم وي یو سړی دی د هغه سره د کور دپاره هغه سورلي ده په دې باندې هغه نشته دی یو سړی د ضرورت کتابونه دي ورسره هغه باندې نشته اسلحه ده ورسره د ضرورت په دې باندې هغه نشته دی د ضرورت چې څومره دغه ساز سامان دی په دې باندې هغه نشته د ضرورت نه علاوه چې څومره زیاتېږي داسې کتابونه دي چې هغه دی ګوري نو هسې پراته دي د ضرورت نه سوا دي هغه به هم بیا حسابېږي یا داسې سوارلانې دي چې هغه د ضرورت نه هغه
سیاتی دي تجارت لپاره غستري بل سره لپاره د شاوستې د ضرورت نه زیات نو بیا به هغه قرباني کې هغه حسابي بیا قرباني نصاب کې دغه جمع کولای کېږي نو دغه کور ساز سامان وغیرہ د ضرورت نه علاوه دغه قرباني کې هغه جمع کېږي الحمدلله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين صلى الله تعالى على خير